کوي او هغه نوجوان اسمان ته سترګې کړي دي داسې هغه نوجوان چرته ګوري صرف اسمان ته ګوري داسې بس داسې ګوري دی خوځي را خوځي و عیسی علیه السلام ما هغه داسې ګوري د الله د طرف نه وحی وشو عیسی علیه السلام ته وی چاله چې موږ د ذرو یو ذره ورکو وی هغه د الله نه بغیر بل طرف ته بیا نه ګوري په دغه وخت کې تاسو دا نوجوان په منځ باندې دوه کوي داسې دته به معمولی غونته کې تکلیف هم نه محسوسیږي چې دا په ما باندې څه ظلم وشو دا په ما باندې څه سخته تیره شوه څه تکلیف تیر شو وی تاسو چې کم دی په یو توره باندې په منځ دوه کوي دا به بالکل درد او تکلیف نه محسوسوي دا الله مینه ده دا الله عشق دی دا الله محبت دی نن زما عزتمندو سوئی وی په ترکیه باندې زلزلہ راغا پلانکی ملک باندې راغا سینسدانان سوئی اوس د پاکستان نمبر دی زورتویم زمنګ د دې خلقو د دې مخلوق او د دې نوجوانانو د زنانو سوچونه فکرونه مغلطه وا بل طرف ته وګوره حدیث سوئی محمد رسول الله صلی فرمای زلزلہ د سوجن راغا سندانان سوئی یره په دې ځمکه کې گرمایش راشي او دا گرمایش په یو طریقه باندې د ځمکه بهر تر او باسي نو خامخا څه نقصان خو به جوړی کنه دا وسوګوره خامخا څه نقصان به جوړی نو د خلکو یقین د الله نه کټکې په غیر الله باندې جوړی څه نقصان به جوړی خا د لوط علیه السلام په دې قوم باندې عذاب راغی قوم عاد قوم سمود دا لوی لوی باډین والا الله اوچت کو او یو بل سره ټکراو کو او ټیرو ورزو هغه سو جوا دا هوا د سوجه نه راغا دا زما عزتمند د نوح علیه السلام قوم الله رب العزت پاغه ابو کی غرق او نیست او نابود کو هغه تنور کی وبډی رشوي هغه وبد کم زنه راوتلی نو زما محترمو خلاصیدل خو اسم نشتا خلاصیدل نشتا ز ساينس نه منم ز قرآن منم ز د ساينس او ټیکنالوژي داغي امکانات نه منم ز قرآن منم حدیث منم د پیغمبر علیه السلام فرمان منم د الله فرمان منم الله څه فرمای نن سبا زما عزتمندو لواتت کیږي زنا کیږي ناپتول کی کمی کیږي مور او پلار سره بد سلوک شروع دی عالم سره بد سلوک شروع دی زما عزتمندو غیر چاپیره په دنیا کې وګورا سمره منځونه نارینه قضا کوي زنانه قضا کوي دین زما عزتمندو ماشومانو کې نشتا زنانو کې نشتا چا ذهن کې دا خبره ناراضي چیرې دا دین استقبال پکار دی د الله احکامات د پیغمبر اسلام مبارک طریقې ځان کې راوستل پکار دی الله دی دنیا ته موږ سره را لېږلی عمر رضی الله تعالی عنہ یو نئی تناس ته او هغه لګی دی زما عزتمندو سنت ورلا اخلی نو د عمر رضی الله تعالی عنہ شونډې مبارک خوځیدلې ان یو ورته حضرت دا شونډې ودروي اسنه په دې کینچې سره پرې نکړل شي عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې زب شونډې ودروما تر ته وخ ودروا ما نه وخ روان دی ها پیغمبر علیه السلام ټول شپه به الله تعالی کنه به ولاړ دا خپې مبارک به ولي اوپر سي دي عائشہ بی بی ورته فرمایل اے دا الله رسولا تاسو دومره عبادت کوي دومره عبادت کوي خپې مبارک هم اوپر سيږي حال دا تاسو خو بخلې شوی تاسو خو الله بخلې ولې دومره عبادت او دومره بدن له تکلیف ورکې الله رسول ورته فرمای اے شي زه د الله شکر گزار بنده جوړ نشم اغه الله بخلې دي او هغه الله ته ودرېږي دومره زما عزتمندو عبادت کوي د الله بندگی کوي بدن له تکلیف ور کوي ما تعالی پکار دي کنه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داسې په یو لار تیرېده ماشومان لوبې کوي لګیا دي په دې ماشومانو کې یو ماشوم आवाज وکړو وای نه پلانکې کس تاسو پیژنئ دا امام صاحب دی وای دا امام صاحب دی دا تهجد گزار دی دنه تهجد نه قضا کیږي امام صاحب خپل ځان ته وای خپل نفس ته وای د الله نه ویریږه د الله نه ویریږه
خلق پتا باندې کم ګمان ساتي او منځ کې ستا سهل نه د امام صاحب سهلو شپه به زما عزتمندو درې ځای کې تقسیم کړله شپه درې حصو کې به تقسیم کړه اولنۍ شپه کې به درس او تدریس کولو دویمه شپه کې به عبادت کولو په دویمه حصه کې به عبادت وکړو او په درېمه حصه کې به خوب وکړو او سحر به بیا مونځ ته راپاڅېدلی نو بیا یې څه وکړو وایي دا خوب هم ترې ختمول غواړي نو زما عزتمندو عزم یې وکړو اراده یې وکړه د هغه وخت نه واخله تر 40 کالو پورې د هغه وخت نه تر 40 کالو پورې 40 ورځې نه 40 میاشتې نه 40 کالو پورې وړه خبره نه ده کنه د ماسخوتن په اودس باندې د سحر مونځ وکړو 40 کالو پورې د ماسخوتن په اودس باندې د سحر مونځ منځ کې خوب کړی بی منځ کې به خوب نه کړی دغه خلقو الله تب ولاړو تلاوت کولو د شپې وامتاز اليوم ايها المجرمون آیات مخ تراغه په قران هغه قران حافظانو قران به لوستو نو مخ ته دا آیات راغه زما عزتمند ټول شپې جړل او دا آیات اړولو راړولو پدې کې الله څه فرمایي چې د قیامت په ورځ به دغه مؤمنان او مجرمان دا بخپلو کې یو بل سره جدا شي مجرمان به جدا شي د مؤمنانو نه په دنیا کې ټول مکس ژوند تیری کنه تیری ټول مکس ته مکس منافقان فاسقان فاجران مؤمنان مجرمان ټول مکس یو حساب کتاب الرحمن الرحیم عام مهربان ده خاص مهربان ده په دنیا کې الله رب العزت په ټول باندې یو شان مهربان ده د قیامت په ورځ به الله جل جلاله اعلان کوي وامتاز اليوم ايها المجرمون نن د مؤمنانو دي مجرمان جدا شي نو امام سے بپدې جړل اسنه منګم پکې جدا نه کی چرتا ته دې څه پته لګي منګ پکې جدا نه کی منګ د منافقانو په سب کې چرته جدا نه کی یریدو با جړیدو با نن زمنګ جړاشتا چرته خطا کی چرته د سحر منځ کو خطا کی یو ځل چرته د تهجد منځ کو بیا را تزان ولی الله ښکاری پزان باندې د بزرګي شکونه کو بیا تمام محترمو د الله په پکړ کې به یو ورځ رازو مرګ به راځي یو ورځ به د دنیا ورانیږي انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ما تاسو ویل چې د دنیا دا ژوند دا امتحانګاه ده څه شی ده دا امتحانګاه ده دا د امتحان یو حال دی امتحان ختمېدو والا دی پته به د قیامت په ورځ باندې لګي چا وګټله او چا وبیلله الله اکبر چا وګټله چا وبیله رابعه بصري رحمت الله علیه ټول زندگی د الله په عبادت کې دا مې وزنانه وا د الله په عبادت کې خرج کړه حسن بصري رحمت الله علیه چې کله د پسې دغه وخت کې رشتہ را لګي چې کله په ځوانۍ کې خاون وفات شو رابعه بصري رحمت الله علیه دې پسې زما عزتمندو رشتہ را ولېګله حسن بصری رحمت الله علیه ور پسې رشتہ راولېګا رابعه بصری رحمت الله علیه ورته فرمایي چې زما سلور سوالات دي داغي جوابات راکا زبتا سره نکاح حکم رشتہ به حکم او که جوابات دی رانه ک ستالاری جدا او زما جدا دي بیا وی خوایا سوالات دي رابعه بصری رحمت الله علیه ورته فرمایي چې اولنې سوال زما د زندګۍ دا دی چې دا راته وایا چې په قبر کې نکیر منکر مال سوال جواب د پر راشي مانا سوالات کی من ربو کی زبا آغا سوال جواب کی کامیاب شم او که ناکام بشم وی ردی خو ما ته پته نشته وی خد دویم سوال واورا دویم سوال څه دی چې د قیامت په ورځ با د میزان تل راشي په هغه یو چابړی کې با زما بد اعمال او تلل شي بلې چابړی کې با زما نیک اعمال او تلل شي دا راته وایا چې زما به کم چابړې درنیږي با د نیکو اعمالو چابړې به درنیږي او که د بدو اعمالو چابړې به درنیږي و یاره د دې ما ته پته خو نشته وی دا راته وایا چې زما نوم د جهنمینو په لیست کې لیکلی شوی که د جنتیانو مانه الله راضي دی که ناراضه دی زه به جنتی یم که زه به دوزخی یم زه به مرګ سره جنت ته ځم که جهنم ته به ځم ویره د دې سوالاتو جوابات خو ما ته پته نشته وی ښه بیا واوره چې د دې سوالاتو جوابات
نه درځي بیا ما پرېږده چې د آخرت د زندګۍ دپاره تیاری وکړم د آخرت د ژوند دپاره څه وکړم تیاری وکړم موږ تیاری کړی زما محترم قسم پر رب العالمین 1200 کاله وشو هغه رابعه بصري رحمت الله علیه دا په قبر کې دنه تپوس شو زما محترمو وای من ربو کې دا ورته وای کم رب چې ما د ځمکې د پاسه نه دی هیر کړی یو 15 فوټه د ځمکه کې دننه راغلم ماله به هغه لوی رب هیر شي هغې په ژبه باندې دومره د الله ورد کړی الله 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 تسبیح پری دل نہ پھرا سجدہ کیا تو کیا ہوا دل کا کفر ٹوٹا نہیں کلمہ پڑھا تو کیا ہوا مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا اذانیں اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضاؤں میں جس ضرب سے دل ہل جاتا تھا وہ ضرب مسلمان بھول گئے آغا مسلمان چرتا لاڑو چې زما عزتمندو په باطلو باندې به یو روپ پروتو چا به د ختم نبوت عقیده چیړلې نه شوه چا به په جومات باندې حمله کولې نه شوه چا به پټکي ته لاس وړلو هغې نه به مخکې ګوتې ماتې پرتې وي هغه نوجوانان هغه غیرتمند پښتانه چرته لاړه هغه د الله په دین باندې مین خلک چرته لاړه چې زما عزتمندو دغه شعر سره باطل سیده بنے والے یہ آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نامو نشاں ہمارا د هغه خلکو نن تاریخ پورې چا نوم نشان میټاو نه کو نن ته د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې جنگیږي چې څوک د هغې په نوم کې زما عزتمند رد او بدل کوي یا هغې پسې استهزا کوي یا هغې پسې مسخره او ټوکې کوي ته د عمر رضی الله تعالی عنہ په نوم ځان قربانې د ابوبکر صدیق په نوم ځان قربانې د عمر په نوم ځان قربانې د علی المرتضی په نوم ځان قربانې وجه صدا یو طرف ته وګورم ابو جهل جوړ شو بل طرف ته ابوبکر صدیق جوړ شو یو طرف ته وګوره ابی بن خلف جوړ شو بل طرف ته عثمان ذوالنورین جوړ شو د دې وجه صدا په سرکار دو عالم په محمد رسول الله باندې یو خلق یو ډله ځان قربانېدو والا جوړ شو او بله ډله د دینه نفرت کوونکي وو بله ډلې به زما عزتمندو د دې مخالفت او دشمني کوله نو د دیندارو خلکو دشمني مه کوئ دې له سات ورکوئ نو زلزلې به راځي قیامت به راځي که زلزله رانه شي قیامت خو به راځي مر خو به راځي نو زما محترمو توبه وباسئ نن تاریخ پوری د علماو نم کم نفرت کړی دی توبه وباسئ الله سره صلح وکئ ننم الله صلح ته په انتظار دی اے زما بندگانو ففروا الی الله ما طرف تراشئ دا زلزلې څوک راولي طوفانونه څوک راولي دا عذابونه څوک راولي دا مرګونه څوک راولي عزت څوک ورکوي ذلت څوک ورکوي شپه څوک راولي ورځ څوک راولي بارانونه څوک وري هواګانې څوک چلی دا ټول زما عزتمندو نظام الله جل جلاله چلی په خپل قدرت کامله سره آغا الله پیژندلی نن آغا الله موږ نه دی پیژندلی آغا الله سره صلح وکړه الله وی اے بندا ته ماته یو قدم را روان شي زه 2 قدمه تا طرف ته را روان شم تما طرف ته را روان شي زه په منډه ستا طرف ته راځم هغه قدردانه الله هغه مهربانه الله هغه وراء الورا ذات د هغې سره ما او تا څومره بې وفایي کو لګیا یو الله پاک فرمایي ای بنده مونځ مه قضا کوه څومره مونځونه م قضا کوه ای بنده د سترګو استعمال صحیح کوه بیا هم غلط استعمال حالانکه په دې خبره الله پاک ته قدرت حاصل دی چې ستا د سترګو ته وایي کتل پرېږده په سترګو دې ړوند کړي کولی شي که نه شي بستر کې پروت دی موبایل کې د غلط فلمونه راوړولي دي دغه ټایم کې د سار راپاسې او بس چغې وی هلکه سترګو نظر مې تلی کولی شي الله په غوږونو باندې غلط اورېدل کې الله پاک فرمایي په غوږونو غلط اورېدل مه کوه کې که نه کې نو ته ځان ته څنګه مسلمان وې څنګه مسلمان وې کم چې مې په پاک الله په پاک نبی ډېر ګران دی کم چې مې په پاک الله په پاک نبی ډېر ګران دی نن هغه اسلام یتیم شو ځکه مې زړه وران دی نن هغه اسلام دین یتیم شو
نن قرآن کتلو والا خلق کم دی قسم پر رب العالمین کہ